बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په یو محلول کې د اوسپنې مقدار معلومول او هغه کلرومتریکلی، یعنې موږ که غواړو چې د اوسپنې مقدار معلوم کو نو دا کلرومتریکلی موږ کوو. او کوم تعامل چې موږ سره د دې کلرومتریکلی موږ چې معلومو هغه تعامل موږ سره فیریک آین ACNS سره تعامل کوي، یعنې تایوساینیډ سره، او موږ سره دا کمپلیکس چې دی دا موږ سره جوړوي. نو دا موږ ساده دا ریکشن لیکلی دی چې فیریک آین 3 CNS سره ریکشن کوي او موږ سره دا کمپلیکس جوړیږي. تحقیقات دا وایي چې دغه تعامل ډیر زیات پیچلی دی او موږ سره د آیرن تایوساینیډ کمپلیکس چې دی هغه جوړیږي. اوس دغه کمپلیکس موږ عام طور پر داسې لیکو ACN په شکل کې. کمپلیکس موږ داسې لیکو هلکانو. خو تحقیق دا وایي چې دغه ریکشن ډېر پیچلی دی او د آیرن تایوساینیډ کمپلیکس پکې جوړیږي چې هغه د اوسپنې چې په هغې کې د اوسپنې کوارډینیشن نمبر د 1 نه بدلیږي 6 ته، او په د تایوساینیډ کمپلیکس کې د اوسپنې اکسیډیشن نمبر د مثبت 1 نه بدلیږي مثبت 6 ته. نو موږ که دا کمپلیکس ولیکو نو فیریک آین د تایوساینیډ سره ریکشن کوي او موږ سره فیریک تایوساینیډ جوړیږي. فیریک تایوساینیډ او مثبت 2 چارج په کمپلیکس باندې ما سره مثبت 2 چارج. دا مثبت 2 چارج تایوساینیډ ما سره کمپلیکسینګ ایجنټ دی. دا مثبت 2 چارج چې دی دې سره بیا تایوساینیډ ریکشن کوي په مثبت 1 بدلیږي. صحیح ده؟ نو کله چې په مثبت 1 بدل شي نو بیا موږ سره بل تایوساینیډ ریکشن کوي. صحیح ده؟ نو دا ریکشن موږ سره همداسې جریان لري. نو مخکې یو تایوساینیډ و، بل تایوساینیډ چې وکړو نو موږ سره 2 شو، نو چارج مثبت 1 شو. صحیح ده؟ نو دا سلسله همداسې روانه وي تر دې پورې چې اخر کې تایوساینیډ 15 آینونه د فیریک آین سره یوځای کېږي. چارج مثبت منفي 2 دی. یو تایوساینیډ مالیکول بل هم یوځای کېږي او موږ سره فیریک هیګزا تایوساینیډ فیریک 3 آین چې دا موږ سره جوړیږي. په لو تایوساینیډ کنسنټریشن کې کله چې د تایوساینیډ کنسنټریشن کمی او تقریبا په دې په انټروال کې 15 ضرب لس په توان د -3، نو زیاتره اوسپنه چې دی موږ سره دا کمپلیکس جوړوي. خو که تایوساینیډ غلظت زیاتی، که موږ تایوساینیډ غلظت زیاتو نو موږ سره که تایوساینیډ غلظت زیاتیږي موږ سره دا موږ زیاتو نو موږ سره بیا دا کمپلیکس، بیا دا کمپلیکس، همداسې دا کمپلیکس او داسې نور کمپلیکسونه موږ سره جوړیږي. صحیح ده؟ همدارنګې مثبت 2 والا، مثبت 3 والا، مثبت 4 والا همداسې دا کمپلیکسونه موږ سره هغه جوړیږي. او د رنګ شدت چې دی په محلول کې
یا د محلول د رنګ شدت چې دی دا همداسې زیاتیږي. نو چې موږ څومره تایوسینټ اضافه کوو د رنګ شدت چې دی په محلول کې زیاتیږي. نو دې دپاره چې کله موږ اوسپنه معلومو نو باید موږ په زیات مقدار کې او یو شان ریجنټ باید موږ دواړو محلولونو ته چې دی چې کوم مقایسه کوو باید موږ ور واچو. او دا جنرال رولز دی، دې کې څه ایکسپشن خبره نشته دی. نو موږ باید لارج مقدار کې او ایگزیکټلی یو رقم تایوسینټ ریجنټ باید موږ دواړه محلولونه چې کوم مقایسه کوو هغې سره باید یو ځای کړو. په دې دغه کې کلرومیټریکلي چې کله موږ فیریک آین موږ تایوسینټیکلي معلومو، تایوسینټ په واسطه معلومو، نو موږ سره ځینې شیان چې دي هغه انټرفیرنس کوي او پکې مداخله کوي. نو هر هغه شی به موږ سره انټرفیرینګ کوي چې هغه یا اوسپنې سره اوسپنې فیریک آین سره کمپلیکس آین جوړوي یا تایوسینټ آین سره جوړوي. په دې کې موږ سره چې دي فلورایډ آین دي چې هغه ډېر ښه کمپلیکس جوړوي د فیریک آین سره، فاسفیټ آینز دي، همدارنګې ارسینیټس دي، صحیح ده، همدارنګې ټارټریټ دي، دوی ټول ډېر ښه کمپلیکسونه جوړوي. همدارنګې د مرکري مالګې چې کومې دي دوی ډېر ښه کمپلیکس جوړوي موږ سره. نو ایسیټیټ او سلفیټس کیدای شي موږ سره انټرفیرینګ وکړي که چېرته ایسیډیټي چې وه هغه لږه وه، ایسیډیټي لو وه، تیزابیت کم و، نو کیدای شي ایسیټیټ او سلفیټ موږ سره څه وکړي هغه هم پکې منځته رادنګ وي او هغه هم پکې انټرفیرینګ شروع کړي. کلورایډ آیون چې دی صحیح ده، ایسیډیټي که لو وه نو ایسیټیټ آین چې دی او سلفیټ آین هغه هم انټرفیرینګ کوي. که کلورایډ آین په سفیشنټ مقدار کې شتون ولري، ډېر مقدار کې ما سره کلورایډ آین هم شته، صحیح ده، صحیح ده، نو په دې صورت کې بیا موږ سره انټرفیرینګ به کلورایډ هم آین هم پکې کوي. همدارنګې نور توکي چې ریډیوسینګ ایجنټونه دي هغه هم انټرفیرینګ کولی شي، لکه سلفایډ آین شو، سلفایډ شو، آیوډایډ شو، همدارنګې SN+2 شو چې دا ریډیوسینګ ایجنټ دي دوی هم انټرفیرینګ کوي. او دوی انټرفیرینګ کار څنګه دی چې دوی فیریک آین بدلوي فیرس آین ته، فیریک آین بدلوي فیرس آین ته، او همدارنګې اکسیډنټ چې کوم دي اکسیډنټ لکه هغه اکسیډنټ چې کوم دي هغه به تایوسینټ چې دی هغه اکسیډایز کوي. اکسیډنټ موږ سره چې انټرفیرینګ کوي لکه پوټاشیم پرمنګنیټ، نایټرایډ، صحیح ده، همدارنګې هایډروجن پر اکساید، غلیظ HNO3 دوی دا اکسیډنټ دي نو دا به هم انټرفیرینګ کوي او هغه به تایوسینټ آین چې دی هغه به اکسیډایز کوي. بل موږ سره فیریک آین که موږ ډېر زیات د فیریک مالګو موږ ډېر زیات د فیریک مالګو که موږ ډېر زیات ډایلوټ سالوشن جوړ کړو نو بیا موږ سره د پام وړ هغې کې هایډرالیسس منځته راځي. د پام وړ هایډرالیسس چې دی دا منځته راځي چې په نتیجه کې موږ سره د فیریک مالګو قلوي فیریک مالګې جوړیږي یا فیریک هایډروکساید چې دی هغه موږ سره جوړیږي. نو که مثلا موږ فیریک آین واخلو اوبو سره او ډېر ډایلوټ یې موږ سره نو موږ سره دا کمپلیکس چې دی جوړیږي، همدارنګې دا صحیح ده، همدارنګې دا، نو موږ سره فیریک هایډروکساید پورې دا شیان چې دا موږ سره څه کېږي جوړیږي.
نو فیرک مالګې که موږ ډېر زیاتې رقیق کو نو نتیجه کې به موږ سره یا به بیسیک فیرک مالګې جوړې شي یا به د فیرک هایدروکساید چې دا موږ سره جوړ شي چې نتیجتاً به کله چې فیرک آین ډېر زیات ډایروټ کې او هغې نه موږ سره د فیرک مالګې جوړې شي یا فیرک هایدروکساید جوړ شي د فیرک کلوي مالګې جوړې شي یا د هغه هایدروکساید جوړې شي نو د فیرک آیون غلظت به په محلول کې څه شي دا به کم شي د هایدرالیسیس له امله د فیرک آیون کنسنټریشن چې دی په سالوشن کې په محلول کې به دا راکم شي صحیح ده نو کله چې د فیرک آین غلظت ما سره په محلول کې راکم شو نو رنگ چې کم دی د فیرک آین چې کم رنگ دی هغه به موږ سره تت شي نو د دې د مخنیوي دپاره چې هایدرالیسیس ونشي د هایدرالیسیس مخنیوي دپاره موږ څه کوو چې لږ غوندې موږ څه ور اضافه کوو HNO3 اضافه کوو لږ غوندې HNO3 اضافه کوو چې موږ سره د هایدرالیسیس څه وکړي مخنیوي وکړي خو په HNO3 اضافه کولو کې باید HNO3 ډېر زیات باید کنسنټریټډ نه وي HNO3 باید ډېر زیات غلیظ نه وي که چېرته د کنسنټریشن ډېر زیات های و د HNO3 کنسنټریشن که چېرته ډېر زیات های و بیا به څه وکړي هغه به تایوساینیډ درته اکسیډایز کړي ٹھیک ده نو باید موږ که HNO3 ورچو نو لږ غوندې HNO3 به وي او به ډایلوټ وي صحیح ده لږ غوندې HNO3 چې هایدرالیسیس خالي سټاپ کې که ته کنسنټریټډ HNO3 استعمالوې نو تا سره به تایوساینیډ په هایدرالیسیس کې د تایوساینیډ به وبخښئ اکسیډایز کړي حساسیت د دې میتودو حساسیت یا سنسیټیویټي نه زموږ مطلب دا دی چې کم از کم د فیرک آیون مقدار زه په دې طریقه معلومولی شم نو هغه 0.0025 ملي ګرامه دی 0.0025 ملي ګرامه اوسپنه زه په 50 ملي فاینل حجم کې زه په دې طریقه معلومولی شم صحیح ده نو حساسیت د دې میتود چې تایوساینټیکلی ته معلومې نو 0.0025 ملي ګرامه د اوسپنې دی 50 ملي کې که چېرته د تعامل محصول منګه د آیسو ایمایل الکوهل سره ایکسټراکټ کو که چېرته د تعامل محصول که د دې ایکسټراکشن منګه وکړو د آیسو ایمایل الکوهل سره نو سنسیټیویټي د دې میتود چې دی سنسیټیویټي د دې میتود موږ سره زیاتیږي او کم از کم چې زه به د طریقه زه معلومولی شم هغه 0.0005 ملي ګرامه اوسپنه 3+ ملي کې صحیح ده نو حساسیت ما سره چې دی دا موږ سره زیات شو نو 10 ملي ایکسټراکټ کې د تقریبا 0.005 ملي ګرامه اوسپنه چې دی زه معلومولی شم دې کې د فیرک آین او د تایوساینیډ ترمنځ چې موږ سره ریاکشن شو هغې په نتیجه کې چې کوم رنګ پیدا شو هغه رنګ موږ سره انسټیبل دی صحیح ده او دا موږ سره د وخت د تېرېدو سره دا موږ سره تتیږي ولې تتیږي دا ځکه چې فیرک آین هغه ارجاع کیږي ځکه فیرک آین چې دی تایوساینیډ آین چې هغه ارجاع کوي ده نو فیرک آین چې دی تایوساینیډ آین به دغه شی کی تایوساینیډ آین د هغې ارجاع کوي او په نتیجه کې ما سره د کمپلیکس رنګ چې دی صحیح ده دا څه کېږي دا تتیږي
نو د دې له امله وخت تېرېدو سره چونکې رنګ تتېږي نو سټینډرډ سیریز میتود دا بیا ښه میتود نه دی د دې تعامل دپاره. نو موږ به آیرن ډیټرمینیشن وکړو کلرومیټریک ټایټریشن په واسطه باندې. نو اول باید موږ سټینډرډ سالوشن د فیرک سالټ جوړ کړو. د فیرک سالټ باید موږ معیاري محلول جوړ کړو چې موږ غواړو چې کلرومیټریک ټایټریشن ترسره کړو. نو کلرومیټریک ټایټریشن ترسره کولو دپاره صحیح ده کلرومیټریک ټایټریشن د ترسره کولو دپاره زه باید سټینډرډ سالوشن د فیرک مالګې جوړ کړم. نو د هغې دپاره زه 0.8 ګرامه انالیټیکل ګریډ یا کیمیایي ډول باندې بالکل خالص فیرک امونیم الم چې دی زه اخلم چې د هغې فارمول NH4FeSO4 12H2O دی او داسې فیرک امونیم الم چې هغه د افلورسنس څخه شي هغې نه آزاد په کڼه کې باید ونه کړي چې کله دا زه اوبو کې اچوم او بیا کله چې دا ما اوبو کې واچو ډیزالو مې کړو په اوبو کې نو دا زه بیا تیزابي کوم 5 ملي H2SO4 سره او داسې H2SO4 چې د هغه سپیسیفیک ګریویټي چې ده کثافت اضافي دې ته ویل کېږي چې هغه 1.4 ده وي. او بیا زه دغه محلول چې دی یعنې ما څومره واغسته ما واغسته تقریبا 0.8 ګرامه انالیټیکل ګریډ فیرک امونیم الم بیا ما اوبو کې واچو حل مې کو بیا هم 5 ملي H2SO4 سره ایسیډیفای کو او بیا زه دا رکې کوم دغه سالوشن چې دی 1 لیټر ته صحیح ده. نو سالوشن کې به محلول کې به 0.1 ملي ګرامه په 1 ملي کې شتون ولري. په 1 ملي کې به 0.1 ملي ګرام چې دی د کنسنټریشن. اوس غواړو چې فیرک آین منګه کلرومیټریک ټایټریشن کې چې کو هغه معلوم کو. نو موږ ان ناون سالوشن نخلو د فیرک مالګې چې هغې کې تقریبا 0.04 نه واخله تر 0.2 ملي ګرامه فیرک آین پکې او دا موږ اخلو په 100 ملي پلاس کې. زه مثلا فیرک سایل د ان ناون سالوشن ان ناون سالوشن د فیرک مالګې چې تقریبا هغه کې 0.04 نه واخله 0.2 ملي ګرامه فیرک آین پکې منحلي دا زه یو 100 ملي پلاس کې اچوم او هغه زه رکې کوم د اوبو سره چې 100 ملي ته د هغې حجم ورسیږي او بیا هغه زه ښه خوروم. بیا موږ سره یو بل 100 ملي محلول باید موږ جوړ کړو. د هغې د جوړولو دپاره باید زه اول څه وکړم 10 ملي سټینډرډ فیرک امونیم الم واخلم. څومره واخلم 10 ملي به واخلم 10 ملي به سټینډرډ فیرک امونیم الم محلول واخلم په د پیپټ په واسطه یا د بیورټ په واسطه به زه واخلم او هغه به زه ښه وخروم. نو کله چې تا 10 ملي واغسته او د هغه حجم تا 100 ته ورساو صحیح ده نو د بیورټ کې چې کوم دغه موږ سره راغی یا په پیپټ کې دا 0.01 ملي ګرام په 1 ملي کې دی 0.01 ملي ګرام په 1 ملي کې دی او عام طور پر 10 ملي چې ته واخلې هغې کې موږ سره مخکې چې موږ سټینډرډ سالوشن جوړ کړی هغه 0.1 ملي ګرام په 1 ملي کې و. کله چې تا دې نه 10 ملي راواغستل او د هغې حجم د بیا 100 ته ورساو نو ما سره 0.01 ملي ګرام په 1 ملي کې ما سره اوس شو دا سټینډرډ سالوشن شو. سټینډرډ سالوشن 0.01 ملي ګرام پر ملي شو.
نو که موږ پیپټ باندې دا اخیستی اوکې نه پیپټ باندې که نه بیوروډ باندې موږ دا واخیستو 100 ملي پلاس کې موږ اچولی دي بیا به د 100 ملي پلاس نه لږ راواخلې دغه بیوروډ به لږ په وینځي په دې سالوشن باندې صحیح ده 2 ځلې چې دی بیوروډ شي هغه باید کنګال شي د سره او بیا دغه بیوروډ د همدې محلول څخه باید ډک شي اوس به دې نه بعد به بیا ته 50 ملي د دریمه خبره شروع شوه نو موږ یو اننون سالوشن جوړ کړو یو موږ سټینډرډ سالوشن جوړ کړو سټینډرډ سالوشن چې موږ اوس جوړ کړی او بیوروډ کې موږ اچولی هغه 0.01 ملي ګرام پر ملي دی صحیح ده اوس به موږ څه وکړو چې موږ به 50 ملي اننون سالوشن واخلو او دا موږ واچو په دوه کې په یو کلورومیټریک سلنډر کې موږ سره چې کوم کلورومیټریک سلنډر دي په هغې کې به یې په یو کې دغه 50 ملي هغې کې ور واچي یا که تا سره کلورومیټریک سلنډر یې نه نو په یو رقم بیکرونه یو رقم بیکرونه واخله په هغې کې واچوه او هغې نه بعد څه شی وکړه چې هغې سره 50 ملي اوبه اضافه کړه صحیح ده 50 ملي اننون سالوشن ته واغست او په یو کلورومیټریک سلنډر کې واچوه او 50 ملي اوبه په بل کلورومیټریک سلنډر کې واچوه د ما سره یو کلورومیټریک سلنډر دا دی دې کې موږ 50 ملي اننون واچو او یو بل هم ورسره واغستو او دې کې موږ 50 ملي تشې اوبه واچولې یو کې موږ 50 ملي یوازې خالصې اوبه اچولې مقطرې بلکې موږ 50 ملي اننون سالوشن اچولې هغې نه بعد هر یو بیکر ته هر یو سلنډر ته یا بیکر ته 10 څاڅکي باید HNO3 ور واچوي صحیح ده هر یو بیکر ته باید زه څه شی ور اچوم 10 څاڅکي باید HNO3 ور اچوم که بیکر یې که سلنډر یې یو چې د هغې سپیسیفیک ګریویټي باید 1.2 کثافت چې دی هغه باید 1.2 یو خبره دویمه خبره دا چې زه به هر یو بیکر ته 15 ملي 10% امونیم تایوساینیټ ور اچوم هر یو بیکر ته به 10% امونیم تایوساینیټ زه ور اچوم 15 ملي بیا به دا دواړه سلنډر چې دي یا دواړه بیکرې دا به یو ځانګړي پایه کې یا سټینډ کې ودرې او سپین کاغذ دا به شاته کېږدي او دا بیرنګه محلول به دا ته ټرایټریټ کړي چې په هغې کې اوبه دي او یوازې ریجنټس دي چې هغې ته موږ بلیک سالوشن یو نو دغه بلینک سالوشن چې کوم دی دا دویم بیکر چې هغې کې موږ تشې اوبه اچولې دي او 15 ملي 10% امونیم تایوساینیټ هم پکې اچولی دی او همدارنګې 10 څاڅکي HNO3 هم پکې اچولي دي دا به ته ټایټریټ کې هغه سټینډرډ سالوشن سره چې هغې 0.01 ملي ګرام ما سره اوسپنه وه صحیح ده په 1 ملي کې هغې سره به یې ټایټریټ کړي تر دې پورې ټایټریټ کا چې د دواړو رنګ چې دی دا موږ سره یو شان راشي اوس چې تا کله دغه بلینک سالوشن چې هغې کې موږ سره ریجنټ نشته هغه تا ټایټریټ کو هغې کې تا بره نه بیوروټ نه دغه پکې واچو فیریک آین تا واچو سټینډرډ سالوشن تا پکې واچو اوس وګوره چې
د دې حجم او د تیر حجم ترمنځ فرق څومره دی ځکه چې ان نون سالوشن چې موږ هغه 125 ملي او دې کې موږ 25 ملي اوبه اچولي مثلا موږ لس ټایټرن چې دی سټینډرډ سالوشن دې ته اضافه کړی نو لس اوبه بیا ان نون ته هم اضافه کړه ځکه چې حجم باید د دواړو شي دواړو باید یو شان راشي صحیح ده نو بیا به موږ څه وکړو چې بیا به موږ دا ایکسپریمنټ 2 یا 3 وارې چې دی دا باید موږ تکرار کړو کله چې موږ اوبه هم اضافه کړې دواړه رنګونه موږ سره یو رقم شو نو بیوریک ریډینګ باید ته ناپ کړي صحیح ده او دغه ایکسپریمنټ باید ته 2-3 وارې تکرار کړي نو بیا موږ سره تازه unknown solution باید ته واخلي صحیح ده او هغې کې اوبه تار وارې بیا بل واخلي صحیح ده یعنې بیا به ته unknown solution اخلي تازه هغې سره به بل یو بیکر تږدې صحیح ده او د دغې مطلب دا چې دا ایکسپریمنټ بیا سر نه بیا تکرار کړه 2 وارې 3 وارې او بیا اوسط راوباسه او بیا چې کوم اوسط مونږ سره کوم ریډینګ راغی هغه ته بیا ملټیپلای کا دا ستغه برنه چې تا کوم سټینډرډ سالوشن غورځولی دی دا ملټیپلای کا 0.01 ملي ګرام پر ملي سره نو دا به تا ته مجموعي مقدار د فیریک آین په 25 ملي کې دروښیي صحیح ده نو بیا د سل دپاره هم ته محاسبه کړه صحیح ده نو 25 ملي کې مثلا تاسو سره وای راغی نو که چېرته زه د دې حجم ما 100 ملي اخیستی نو بیا موږ سره شي نو په دې طریقه باندې به ته چې دی فیریک آین چې دی هغه به ته شی کې هغه به ته محاسبه کړي